بیلو ټبرو ناسو عزیزانو مشرانو همزونو کشرانو یو جهان مننه په داسې وخت کې چې تاسو راټول سوي یاست یقینا دغه سوال به د مختلفو خلکو په ذهنو کې خامخا وي چې دا خلک د څه لپاره دا خلک راټول کړي دي او نن یې دا مشرانو ته تکلیف ورکړی دی چې دلته راسي د تاسو سره په موجوده حالات کې د پاکستان او د پاکستان کې اوسېدونکي انسانان چې د کوم مشکل سره د کوم حالات سره دوچار دي و تاسو ته د هغو په باره کې خپل د نن د دې جلسې د غونډېدو مقصد وړاندې عزیزانو دا جلسه د پاکستان ډیموکریټک موومنټ تر مختلفو پارټیانو چې په دې کې اشتراک لري اتحاد لري د دې تر جنډو لاندې دغه انسانان چې نن راکوړه سوي دي چې د دې مقصد څه دی زما خو داسې خیال دی د مشرانو څه بخښنه غواړم د مخ له خوا چې کومې جنډیانې پورته کړي دا جنډیانې کښته کاسته دا زموږ د ټولو په ګډه د ټولو پاچیانو په ګډه فیصله ده چې یو کارکون به هم د سټیج له اجازته بغیر جنډۍ نه پورته کوي ټولو جنډۍ کښته کاسته کښته کې جنډګړي کښته کاسته عزیزانو تاسو خاموش دي چې زه څه درته ووایم زه به تاسو ته خواست وکړم یو څه خبرې واورئ ما دې ته دغه ویل چې موږ د څه لپاره تاسو راغونډ کړي یاست او تاسو هم تکلیف درکړی تاسو ته او نن ودې ته هغه حال درښیو چې موږ دې د چیش لپاره راغونډ کړي یاست زما دا خیال دی چې وار د ملک په سن 47 کې چې دوی وایي چې قائد اعظم محمد علي جناح جوړ کړي زما دا خیال دی چې اوس پاکستان ډیموکریټک پارټي موومنټ دا اوس نوی پاکستان جوړوي داسې پاکستان چې په هغه کې به عدالت آزاد وي په هغه کې به سیاسي ګوندونه آزاد وي